السلام علیکم. نن خبره کوو په اتوا باندې، عطا صاحب باندې. زه په خپله په یوټیوب باندې ټوله پټه ویډیوګانې جوړوم او جو مخاسي اخوالي هسې هغه خپل ځان هم پیسې بس ځان هم یو کار جوړ کړی بس لګیا یو کله څو کله څه که نه. خو زما په یوټیوب کې چې کومه دي ما ډېر کم کسان هغه سبسکرایب کړي دي چې د کار خلک دي. او زه د ډېر وخت چې کومه دی د په یوټیوب باندې او په فیسبوک باندې د عطا ویډیوګانې ګورم چې زه کله هم ګورم نو د عطا چې کومه دی اکثر د غریبانو خلکو مدد کوي. څومره چې غریباني د هغوی اکثر مدد کوي. افغانستان کې په هر ځای کې څه حالات راشي، څه قسم حالات شي، نو دا ورسره ولاړي او مرسته ورسره کوي. په دې ویډیو کې نن داسې ویډیو ده چې هغې کې ما نن کاته چې یو جمال او کمال دوه وروڼه دي. زه عطا هم پرونه پېژنم او جمال او کمال هم پرونه پېژنم، خو نن چې مې ویډیو کړه په هغې کې راته معلوم شو. نو د عطا او جمال چې کومه دي چېرته د ډای فروټو دکان ته ورغلي او د ډای فروټ په دکان کې یو قسم دوه ګیفټونه غوندوي. نو یو جمال یو کمال دي. نو جمال ته وایي موږ دا ګیفټ راکړئ، هغه ډای فروټ والا ته وایي بلکل درله درکوم، دا ستا دی تا در کوم. بیا چې کله لږ وروسته شي ورته ووایي دا نه تاله به زه بل درکړم، دې به نور درکړم. بلکې د هغې تقریبا 2000 څو روپۍ قیمت یې دی که نه. نو کمال او جمال ډېر زیات خفه شي، ډېر سخت خفه شي او سړی ډېر سخت خفه کوي. سادهګان دي که نه، د الله تعالی سادهګان دي. نو چېرته عطا به یو خبر شوی نو بس هغه فوراً چې کومه دی هغه راغلی دی او دغه دوه ګیفټونه یې ول اخیستي دي او دواړو یې ورکړي دي. بیا چې دوکاندار کم ګیفټ عطا له ځان له ورکړی هغې هم راواخیستو او دغې جمال او کمال له یې ورکړو او ته یې حواله کړو. نو یقینا دا ویډیو مو وکته نو زه مې ډېر خوشحاله شو چې داسې سوشل ورکر شته په دې سوشل میډیا باندې په دنیا کې چې هغه د خلکو په مختلفو طریقو سره د خلکو د خدمت کوي لګیا دي. اوس موږ به څه ویډیوګانې جوړو، موږ به څه وکړو، هېڅ هم نشو کولی. خو ماشاءالله عطا چې هر څوک دی نو زه دعا کوم چې الله دې تل خوشحاله او ښاد او آباد ساته، چې تا د هر ځای کې چې څونه غریبان دي، معذوره دي، یتیمانان دي او څه قسم حالات چې راشي د هغو سره ولاړې او د هغو سره مرسته کوې، نو یقیني د به الله پاک ستا د ایمان په تله کې ضرور اچوي. یس